یهود او نصاراو د مغربي میډیا په ذریعہ باندې په دې 15مه صدۍ کې یو داسې طبقه پیدا کړله چې هغې د عالمانو سره د جنگ او د دشمنۍ اعلان وکړ او هغې باقاعده طور باندې د علماو ذلیل کول، علماو ته کنځل کول، علما شرمول، د علماو نه د قوم کرکه او نفرت پیدا کول، د علماو په ټې بې عزته کول، د علماو په ګیره حمله کول، د علماو په مسنونه جامه باندې حمله کول، په یو څه باندې هم د درېغ ونه کړ. زما وروڼو دا خبره علمیه نه ده چې ملا ته په 15مه صدۍ کې ولې کنځل کېږي. تجربه په دې باندې ګواه ده چې چا هم په دغه انساني معاشره کې د حق جنډه اوچته کړې ده، کنځلې هم ورته شوي دي، الزامونه هم پرې لګېدلي دي، پروپیګنډې هم پسې شوي دي، انبیاو پسې شوي دي، عمر پسې شوي دي، ابوبکر او عثمان پسې شوي دي، عبدالرشید کم کجا دی، مولانا لائق کم کجا دی چې په هغې پسې به کنځلې نه کېږي. مسله دا نه ده، علمیه دا نه ده، علمیه دوه دي. یو دا ده چې تیر تاریخ دا دی چې په عالم پسې په پیغمبر پسې د شرمولو دپاره هغه څوک راوچت شوی دی چې چا اسلام نه دی منلی، چا قرآن نه دی منلی، د اسلام د دایرې نه بار خلک هغه د عالم او د پیغمبر ګیرې ته لاس اچولی دی. خو په 15مه صدۍ کې خو هغه د امت مسلمه فرد چې دا کلمه وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله، هغه ګیرې ته لاس واچاو، هغه ملا ته کنځلې وکړې، هغه د عالم بې عزتي وکړه. دا شی د 15مې صدۍ نه مخکې صدو کې داسې ژوند ته میلاو شوی نه دی. که ما ته کنځلې کېږي، زما تذلیل کېږي، د قرآن د قاري تذلیل کېږي، دا د هغه په عزت کې کمی نه شي راوستلی.